जी बिल्कुल دا वضع موجود یم په انسي 74 کې ګلبرګ ون ناظم صاحب سره ناست یم شاکر خان سره به خبرې کوو چې دوی دا تنیور څنګه تیر کو او خلکو له کارونه کړي دي که نه دي کړي صبر ناظم صاحب تاسو به ډېر کارونه کړي ځکه چې ډېر غټ غټ فنډونه تاوان شي صبر بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم شاکر الله مقام دی او زه د انس 74 چیرمن یم زموږ تقریبا دا سرور کاله پوره کېدو والا دي موږ د حکومت طرف نه اوسه پورې د 1 روپۍ فنډ هم نه دی ملاو شوی او د علاقې والا چې کوم دی ټول غریبانان چې کوم دی خفه دي موږ هم خفه دي او خاص کر ګورنمنټ ته خفه دي موږ ورته وایو چې موږ له 1 روپۍ فنډ نه دی راکول شوی څومره ګوره د ګیس کارونه وشو هغې کوڅې ماتې کړي د بجلی نظام درهم برم دی دا د ګلبرګ علاقه د 8 घंटे 10 घंटे बिजली नشته او په جمع کې خو ګیس بیخي چې کوم دی لږ تلې د هغه د پارم نه راځي دوای د پارم ګیس نه راځي نو موږ د حکومت له وایو چې خدای ته وګورئ تاسو خو چې کوم دی خپله وایي چې موږ له چې کوم دی وفاقي حکومت فنډ نه راکوي نو تاسو خو هم د هغې په نقش قدم روان یې که نه نو چې تاسو اوسه پورې تاسو د بلدیاتي نمایندګانو د 1 روپۍ فنډ ورکړی دی 1 روپۍ فنډ اوسه پورې دوی نه دی ورکړی په خپل هم کار نه کوي ایم پی ایګان ایم این ایګان جی مریم نواز له وګورئ د پنجاب او د خیبر پختونخوا مقابله وکړي هغې چې کوم دی ګوره پنجاب کوم طرف له ورسولو هغې په کار ورسولو په کارګردګۍ ورسولو د هغې صفایي نظام وګوره د هغې چې کوم دی څومره هغې چې کوم دی کرایم ختم کړ څومره هغې په صوبه کې ترقیاتي کارونه شروع کړي دي نو موږ هم سهیل افریدي صاحب له وایو چې هغې غوندې چې کوم دی تم سټیپونه اوچت کا د هغې غوندې تم خیبر پختونخوا له کار وکړه موږ پارټي به تاسو نه بدله وي خو موږ تاسو له صوبایي حقوق کې چې کوم دي زموږ هغې کې به موږ تاسو سره ولاړ یو چې هغې ویل چې یاره غنم زما پهله زما حق دی خو داسې بجلي هم زموږ صوبه جوړوي که نه ته راپاسه او بجلي لپاره اواز اوچت کا موږ به انشاءالله ستاسو په شانه بشانه ولاړ یو خو ته خو د صوبې اواز نه کوې ته خو چې کوم دی بس صرف یو اواز دی تاسو سره نو هغه اواز نه لږ تاسو خیر دی مهرباني وکړئ لږ د بل طرف ته عوامي مسایلو طرف لږ توجه وکړئ چې د ناستې منودان د وزیر اعلی صاحب د کمره وه نو مهرباني وکړه دا خو ستا دویم کور دلته تا موږ سره ډېر عمر تېر کړی نو مهرباني وکړه د ګلبرګ خلکو له او د پي کې کسي له لږه ډېره توجه وکړه دلته ستاسو چې کوم ممبران دي دا خلک چې کوم د خوارو ذات ویښي دي او د ګلبرګ غوندې ځای ټولې کوڅې ماتې ګوډې ګیس نشته دی پکې بجلي نظام درهم برم دی د صفایي نظام دومره خراب دی دا وخت زه موجود یم په انسي 24 کې او د انسي 24 چیرمن ډاکټر اسماعیل صاحب چې کوم د جمعیت علماء اسلام صوبایي رهنما هم دی او قائم مقام میر هم پاتې شوی دی د هغه سره یو دوه خبرې کوو د میټروپولیټن د دور کې تیر شو نو دا څنګه تیر شو فنډ میلاو شو نه شو میلاو څه به وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم تاسو موږ وخت راکړئ میټروپولیټن دور خو تاسو ټولو ته ښه پته ده چې د 2019 کې کوم زموږ بلدیات انتخابات شوي دي هغې نه واله اوسه پورې موږ ته خو د هېڅ قسمه ترقیاتي فنډ پیسې نه راغلي دي او نه به راشي ولې چې د دې چې کوم علامات دي او دا چې کومې ارادې دي په دا ټولې ډېرې زیاتې داسې ګډې وډې بدې دي چې د سره نه ملاقات له ټایم ورکوي څونه موږ سټرایکونه وکړل څونه موږ مظاهرې وکړې څونه مو هر څه وکړل داسې د محمود خان نه واله تر اوسه پورې سهیل افریدي پورې چا موږ له څه وکړل محمود خان هم ټایم ورکړو ګنډاپور خو باقاعده وعدې وکړې چې یاره بس انشاءالله تاسو بې فکر اوسئ اوس پرته په دې بله میاشت کې دومره فنډونه راشي دومره به راشي او د تحصیل نه واله تر ان سی بي سي سطح پورې هېڅ قسمه عمل درآمد زموږ په دغه باندې ونه شي سټرایکونو باندې ونه عوامو لپاره څه حق راکړو ډاکټر صاحب دا راته ووایي چې کله تاسو الیکشن ته ورځئ نو ستاسو په خپل یو مایند و چې زه به دا کوم هغه کوم ځکه چې دوی ډېر غټ غټ دغه کړی وي چې یاره ناظمان راشي نو موږ به دا قانون او دا هر څه چې د هغه نچلي ځای ته راولو لکه بلدیات والا به اختیارات ورکړو تاسو په هغه انداز ولاړ وئ بلکل چې وګټله اوس څه محسوس کوئ څه وایي ټیکټ 2019 کې چې کوم انتخابات دي یو ټیکټ جوړ کړی که نه بیا 2021 کې انتخابات وشو 19 دسمبر باندې تاسو یقین وکړئ ما خو نه څه انتخابات ته زړه و نه مې څه دي کې څه داسې انترست و ما خو بس خلکو یو دغه و چې کله مې دغه بیا لږ سټډي کو نو دا خو د چیرمن دومره اختیارات دي چې ایم این ای بیا ورته څه ولې دي خو بس تحریک وزیر اعلی دی میر دی لاندې چیرمن دی انسي سطح نو کله چې موږ الیکشن وکړو کوم په یوه علاقه به ورغلم ما لکه کار راته وایه ولې چیرمن شوم او الحمدلله پوره دغه مې ډکه کړې وه خو چې ما سره خپله ډایري ووایي دلته به دا کوم دلته به دا کوم او موږ ته پته و چې دا د اختیارات په موږ ته راځي دا زموږ حق دی همدې ورکړو موږ خو نه جوړ کړی بس د وزیر اعلی صاحب به یو میر صاحب به یو لاندې به چیرمن یو به څنګه هغې نه بعد چې موږ نه بیا کله خبرداري دي نه کوله اریان په دوی چې یاره دا موږ خو څه به ډایرکټ منتخب شوي نه یو
47 والا نه یو. مونږ خو ډایرکټ انتخابات دی نه کول، هغه هم په های کورټ وکړ. اول خو دوی ګوره الیکشن د سره کولو نه دا هم په د های کورټ په اډر باندې دی وکړل، بیا جماعتي الیکشن یې پې وکړو. ټیک شو چې نو چې کله پې دغه الیکشن وکړو بیا عوامو مونږ ته ووټ راکړو، مونږ یې منتخب کړو. نو زمونږ هم یو لوی سوچ و، ولې زه ډېر د پسمانده علاقې نه ولاړم او دا خلک هم ډېر زیات مایوسه شوي وو. او د اصلاح کمیټې مشري هم کوله. مزه دلته ما خپل یو تنظیم جوړ کړو، اصلاحي تنظیم نوجوانان چې کوم دلته یو تنظیم و دغه مونږ جوړ کړو. ځکه تاسو وایئ چې یاره موږ تنظیم چلو واسیم خو خلکو ته به څه مینت کوو، راشه خپله وررېږه او کارونه دا کوو، اختیارات تنظیم دي. والا وویلې که نه زما سوچ نه و. تنظیم والا چې کله دا خبره وکړه مسجد کې دا خبره وکړه نو وایي راځي ته خو الرېډي هلې ځلې کې. هغې نه پس زما والد صاحب هم رضا شو، زه هم رضا شوم، دا ټول خلک راغله زما والد صاحب باندې جرګه وکړه، مسجد کې خبره وشوه. نو چې کله به مونږ د خپل دغه ته کتل مونږ وویل دا خو هغه ده 2004-5 کې چې کوم دغه شوي وو که نه د هغې نه زیات دغه دی. ولې دغه ټول د چې کوم د اختیارات دي که نه نو دوی خو پیره د چې کوم د لندن اړخ نه چې کوم هغه سوچ د میر او دغه و که نه مثلي څه ته د بانشان ورکړو نو عمران خان ویژن خو هغه و. حالانکې د هغې بالکل مختلف څه کې د تاریخ کې بدترین وخت چې تېر شوی د بلدیاتو نو هغه په دې کې نیول کې تېر شوی. تاسو هم د دې اقرار کوئ. نو مونږ ډېر زیات په غټ سوچ راغلو، هېڅ قسم کار هم زیرو خپل کارګردګي باندې انتهایي افسوس په دې کوو چې خپل ټایم هم ضایع کړو د عوامو. خو زموږ